أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سورة الأنفال 11 نمبر آیت. په دې آیت مبارکه کې د هغه نعمتونو ذکر دی چې کوم د بدر په میدان کې الله تعالی په مسلمانانو او صحابه کرام باندې کړی و. مخکې نه د سورة الانفال په ابتدا او خلاصه کې موږ دا ویلي چې د انفال اکثري مضامین چې کوم دي په دې طریقه باندې دي چې د مؤمنانو دپاره په مؤمنانو چې الله تعالی کوم انعامات کړي دي د هغې ذکر دی، او د اسلام دشمنانو باندې چې الله تعالی کوم سزاګانې ورکړي دي د هغې ذکر وي. نو د بدر واقعه هم په دغه سلسله کې د دغې مضمون یوه کړی ده چې په دې کې به د مؤمنانو باندې انعامات ذکر کیږي او د اسلام په دشمنانو باندې به عذابونه او زواجر ذکر کیږي، قهرونه به ذکر کیږي. نو په دې ترتیب سره دلته کې څلورم نمبر نعمت ذکر شو. هغه نعمت د خوب دی چې په مسلمانانو باندې د بدر په میدان کې په غلبه وکړله. دې آیات کې د مؤمنانو باندې چې کوم انعامات ذکر شوي دي نو ځینې مخکې تیر شو. هغه دا و چې کما اخرجک ربک کې یو نعمت ذکر شو چې الله تعالی تاسو د جهاد دپاره راویستلی او راویستلی، حالانکه ستاسو اراده خو دا و چې په قابله حمله وشي، خو الله تعالی د کفر د ماتولو دپاره او د اسلام د غلبې دپاره راوستلی. یو نعمت دا و. دویم د فرشتو امداد چې الله تعالی په دې الفاظو کې ذکر کړی او چې اذ یعدکم الله چې تاسو سره د فرشتو امداد در سره دی. او دریم د دعاګانو قبلېدلو چې هغه اذ تستغیثون ربکم کې ذکر شو. اوس څلورم انعام ذکر کېږي، هغه د خوب غالب کېدل دي. تفصیل د دې واقع دا دی چې کله د کفر د اسلام د اولنی جنگ مقرر شو نو د مکې کافرانو لښکر اول د جنگ دپاره داسې مقام ته ورسېدو چې هلته کې ځای هم لوړ و، خاوره هم مضبوطه وه، کلکه وه، او دلته کې اوبه هم په ډېر مقدار باندې وي. صحابه کرام او نبي علیه السلام د هغې په نسبت باندې وروسته ورسېده دغه میدان ته نږدې یو لاندې جوړ زګین ته چې هلته کې شګې وي، اوبه بالکل نه وي. دا زګینې د جنگ دپاره لږ ورته خطرناک ښکارېدو، یو د جوړوالي په وجه باندې، یو د اوبو د نشوالي په وجه باندې، بل د خاورې د شګې په وجه باندې چې شګه کې اس منډه صحیح نشي وهلی، ته پکې ګرانې، جنګ پکې ګرانې، ځان بچ کول پکې ګرانې. نو په دې ټایم کې چې کله داسې حالات جوړ شو نو خباب رضی الله تعالی عنه نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې آیا الله تعالی موږ ته دا ویلي دي، دا حکم کړی دی چې دې ځګین کې تاسو پړاو واچوئ؟ نبي علیه السلام ورته ویل نه، دا الله حکم نه دی چې دې ځګین کې پړاو واچوئ، دا زموږ خیال داسې و چې دا ځای به مناسب وي. نو هغه ورته وویل، خباب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې زما مشوره دا ده دې ځګین نه وړاندې ځو. دا ځګین د جنګ دپاره موضوع نه دی، مکې طرف ته د سردارانو چې کومه نږدې علاقه ده هغې ته نږدې کېږو، هلته کې د اوبو ځګین یې ماته معلوم دی، هلته په پړاو واچو. د خباب رضی الله عنه په مشوره باندې دوی مخکې روان شو او دغه اوبو ځګین ته ورسېدل چې په کوم ځګین کې اوبه وي، یو حوض څاڅکې اوبې را ایسارې کړي، هلته یې پړاو واچه. د جنګ بدر د اولنۍ شپه ده، مسلمانان بیخي کم 313 دي، کافران د 1000 خواوشا کې دي، هغوی سره وسایل هم ډېر زیات دي او د هغوی ځګین لوړ دی، مضبوط دی، د مسلمانانو د بنسبت د هغې باندې کمزورې دی، اوبه کمي او خاوره شګه ده، ځای جوړ دی. نو مسلمانانو سره یو طبیعي غم او تشویش ورسره و چې څه به کېږي. د شپې اکثري حصې په تهجدو کې تېرولو کوشش کوو چې موږ تهجد وکړو، د الله تعالی نه دعاګانې وغواړو چې الله مرسته وکړي. کمزورو مسلمانانو په ذهنونو کې په وسوسې تاوېدلې چې موږ څنګه په حق یو. ښه ځګینې د هغو ورسېدو، افراد د هغو ډېر دي، اسلحې د هغوی سره ډېرې دي، سبا له جنګ دی، نن د آرام شپه او زموږ ملګري په تهجدو کې لګیا دي، دومره ورخطا دي، نو فتحه به د کوم ځګین نه راشي. سخت تشویش و. الله تعالی په دې ټیم کې په مسلمانانو یو زبردست خوب غالب کړو او دا داسې خوب و چې هر سړی وده شو. او د حافظ ابو یعلا چې د احادیث یو لوی حافظ دی، یو لوی عالم دی، د ده پر یو نقل کوي د عالي مرتضی رضی الله تعالی عنه په حواله سره نقل کوي
چې د بدر په جنگ کې هیڅوک هم ایخ پاتې شوي نه وو بلکې ټول وده شوي وو. صرف وایي نبي علیه السلام چې غونډه تر سهاره پورې په تهجد کې مشغول وو. حافظ ابن کثیر په یو مضبوطی حوالې سره روایت نقل کوي چې نبي علیه السلام هم د لږ ټیم دپاره وده شوی وو او چې کله وده شو نو بیا رایخ شو او داسې ویخندل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته آواز وکړو او هغه ته وویل چې جبرائیل علیه السلام اوس چې کوم دی نو د غونډۍ په خوا کې ولاړ دی او د دې سره د خپل تنبونه بهر راووتو. دا آیت یې ولوسته چې سیحزم الجمع ویولون الدبر، یعنې زر ده چې دا ډلې به ماتې خوري او په شا باندې به وبس کېږي، تښتي به. د دې نه بعد نبي علیه السلام ذکرونو ته اشارې وکړلې چې په دې ځای کې به ابوجهل مري، په دې کې به عتبه مري، په دې کې به شیبه مري، نور کفارو حوالې ورکړلې او همدقسې په دغه طریقه باندې دا کافران په دغه ځایونو مړه شو. دا قول تفسیري مزاري نقل کړی دی. د دې نه وروسته نو دلته کې د دغه نعمت ذکر شو چې د خوب په وجه باندې د دوی هغه پریشاني، ستړیتوب، بې ارامي ختمه شوله. دوی خوب هم پوره شو، دمه هم شو، خوب هم غم یې هم ورک شو. د دې واقعاتو په حوالې سره د سفیان ثوری رحمه الله د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کړي دي چې په حالت جنگ کې د خوب غلبه د الله تعالی طرف نه امن علامه ده او په منځ کې د خوب غلبه ته شیطان طرف نه ده. د قول ابن کثیر نقل کړی دی. دویم نعمت په دې ذکر کې دا وشو چې د مسلمانانو په علاقه باندې باران وشو او د کافرانو هم په دې شپه باندې. د کافرانو علاقه کې باران ډېر وشو نو هغه خټې چې کله لمدې شوې نو هغه مکمل سلیپې شروع کړو او هغه هلته کې تګ راتګ مشکل شو او د مسلمانانو په شګه باندې باران لږ وشو او د شګې یې بالکل اوارې پرې کړې چې د هغې په وجه باندې تګ راتګ آسان شو، دغه مشکل هم ختم شو او اوبه دومره ډېرې رالې چې دومره اوبه د دې سره جمع شوې چې د دې ضرورت یې پوره کړو، دونه مقدار باندې اوبه پیدا شولې. نو دلته کې دغه نعمت ذکر دی چې کله باران هم وشو، خوب هم راغی، هغې نه وروسته د صحابه کرامو هغه وسوسې تشویشات په خپله باندې ختم شو چې کوم د شیطان طرف نه به دوی باندې راتلل. نو دې ذکر کې د هغې تفصیل له څلورم نمبر نعمت ذکر کېږي. الله تعالی وایي اذ یغشیکم النعاس، په هغه وخت چې راخور کو الله تعالی په تاسو باندې خوب، امانتن چې د امنو منه د الله طرف نه، امن د دې و چې تاسو ستړي نه شئ، دمه شئ، غم هم ختم شي د غم نه او د سړیتوب نه، دا یو امن شو. وینزل علیکم من السماء، یو نازل کړي د اسمانه طرف نه ماء اوبو، باران ناخې شپې، لیطهرکم به، دې دپاره چې پاکي تاسو لره په دغه اوبو سره څه شي نه پاکي د شیطاني وسوسو نه، چې ځمکه کلکه ده، اوبه کمې دي، ځمکه نرمه شګې دي او اوبه نشته دی او د هغوی علاقه مضبوطه ده، اوبه ډېرې دي، نو ته فتحه به څنګه کېږي او موږ په حقه یو زموږ سره مرسته ولې ونه شوله، دا وسوسې لاړې ختمې شوې. ویذهب عنکم رجز الشیطان، او لرې کې ستاسو نه پلیتې د شیطان چې هغه وسوسې د شیطان دي چې هغه د شکست او د کمزورۍ وسوسې شیطان مو دې کې غورځولي. ولیربط علی قلوبکم، دې دپاره چې الله مضبوطوالی راولي په زړونو ستاسو باندې، ویثبت به الاقدام، او کلک کې به دې سره قدمونه ستاسو. اذ یوحي ربک، په هغه وخت چې وحی وکړي د رب ستا الی الملائکة، فرشتو ته. دا بل نعمت شو. دوه نعمتونه دا ذکر شو چې خوب غلبه او د باران ورېدل، بیا د باران څلور فایدې هغه ذکر شوي. اوس دې ذکر کې بل نعمت دا ذکر کېږي چې اذ یوحي، هغه وخت چې الله حکم وکړو ربک رب ستا الی الملائکة، فرشتو ته، انی معکم، یقینا زه ستاسو سره یم، فثبتوا الذین آمنوا، نو کلک کړئ هغه کسان چې کوم مؤمنان دي. د میدان جنګ کې چې کله فرشتې راځي الله تعالی فرشتو ته خطاب وکړو چې مؤمنان مضبوط کړئ، ثبتو، مضبوط کړئ. مضبوطوالی په دې طریقه باندې و چې تاسو راشئ د مسلمانانو په صف کې ودرېږئ چې هغوی ډېر شي، تعداد یې سیوا شي، نو خپل تعداد باندې به هم مطمئن شي چې موږ بس کافي یو. د دې سره سره په دښمن به روب هم راشي چې دوی ډېر دي، او نو دا یوه خبره شوله. دویم دا ده چې د مسلمانانو د طرف نه د کافرانو سره جنګ هم وکړي. د دواړو ډیوټیانې بیا دغه فرشتو سنبال کړي دي او په دې دواړو ځایونو کې د دې دواړو خبرو شواهد د صحابه کرامو په اقوالو کې موجود دي چې په خپل ځای باندې به د هغې تفصیلي بحث انشاءالله راشي. نو الله وایي وثبتوا الذین، نو مضبوط کړي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، سألقي، زه درجه به وغورځوم فی قلوب الذین، په زړونو د هغه کسانو کفرو چې کافران دي، الرعب، یره،
فاضربوا نو وخی فوق الاعناق د پاسه له سټونو نه واضربوا منهم كل بنان او وخی د دین حار یو جوړ دا د جنگ امر شو چې د مسلمانانو طرف نه کافرانو سره جنگ هم وکړي او د سره د هغې صفونه هم قوي کوي. وس د هغې نه وروسته د کافرانو د مسلمانانو د عظیمه فتحه خوشحالي او په هغې په مقابل کې د کافرانو دا نمونه هلاکت د هغې اسباب ذکر کېږي چې مسلمانانو ته به دومره لږو افرادو سره الله دومره فتح ولې ورکړه سبب یې څه اصلي مضمون د واقع دا دی اصلي حکمت او اصلي عنوان د سبق دا دی او کافرانو دومره اسباب او وسایل او افرادو باوجود ولې ماتې خوړله د دې وجه څه ده چې د قیامته پورې دا سبق چې به دغه لار کې سره احتیاط کوي. الله تعالی وجه بیانوي ذلک بانهم دا په دې وجه چې یقینا دوی کافرانو شاقوا الله مخالفت د الله کړی او رسوله او د رسول د الله یې کړی ومن يشاقق الله ورسوله هغه څوک چې مخالفت د الله او د رسول وکړي فان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. نو وجه دا شوله چې کافرانو د الله او د رسول مخالفت کړی او مسلمانان چې فتح کړي ونه بل څه وجه نه و د الله او د رسول خبره یې منلې وه نو فتح او عزت په دې کې د چې د الله او د رسول خبره ومني ماتې شکست تاوان ختمېدل په دې کې دي چې سړی د الله او د رسول مخالفت وکړي. اصلي مضمون دا شو دا د قیامته پورې د ټولو مسلمانانو لپاره مستقل سبق شو ځکه قرآن خو یو داسې کتاب دی چې هغه د تعلیم کتاب دی د سبق کتاب دی او د امتونو د عروج کتاب دی د زوال نه د بچ کېدو کتاب دی دا تش واقعیات خو نه دي نو اصلي حکمتي سبق هم دغه راووتو خلاصه د سبق دغه راووتله ذالکم دغه سزا ستاسو وه فذوقوه وسکئ دی لره وان للکافرین عذاب النار یقینا د کافرانو دپاره به عذاب د اوري یعنې دغه دنیاوي سزا وه چې کمه ده اصلي د کفر او د ظلم او د مخالفت چې کومه سزا ده پوره هغه به جهنم کې میلاویږي خو دغه لګۍ دنیا کې وسکئ. نو دې نه معلومه شوله چې د ګناهونو سزا کله کله الله تعالی په انسانانو ته په دنیا کې ورکوي کله حکمت په بنیاد باندې نه ورکوي پاتې کېږي خو اصلي سزا به د آخرت کې خامخا میلاویږي.